جمعه مبارک ورځ دی پکار دی چې سړی دا خپل زړه ته لږ د ایمان او د اسلام نور وردننه کی او دا روح په باندې خوشحاله شي. کوشش کوئ جمعه په ورځ باندې په وخت راځئ او بیان د پاره کوشش کوئ چې سړی څه واوري، بیا ټوله هفته په باندې چارج وي، سړي ته څه ناڅه اسلام متعلق معلومات میلاویږي. ما عزتمندو د اسلام شروع ورځې دي او یو څو د شمار کسان مسلمان شوي دي. نبی علیہ السلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځان سره به کړو او یو غار کې به عبادت کول. نو ما عزتمندو دلته یو شپنکې یو چرواها څو ورځونه بعد راښکاره شو، هغه خپلې ګډې او بیزې سره ولې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ سره تشریف راوړو او دې شپنکي چرواها ته وایي الک اللبن، آیا تا سره پیشته؟ نو دوی دا ګډې دا بیزې چې دا خو زما مالک دي، البته یوه بیزه یې ما ته پکې راکړې ده چې د دې څومره پی وي دا زه څکلی شم او زه دا تاسو ته بغیر د څه قیمت څه اجرت درکوم. زما او ستا خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم پیاله واخیسته، لرګي پیاله، او یو ځلې پی ولوشلې، حضرت ابوبکر صدیق ته ورکړلې، هغه په باندې موړ شو، بیا یې بله پیاله ډکه کړه، خپله یې وڅکله. نبی علیه الصلاة والسلام دریم ځل بیا ورته کېناستو او بله پیاله یې ډکه کړه، هغه یې دې شپنکي دې چرواهه ته ورکړله، هغه هم وڅکلې. ما عزتمندو دی هم حیران شو چې زما په دې بیزه کې خو دومره پی نه وي، دا پی کمې خوانه راغې، خو نو خبر چې دا معجزات دي او دا د الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم معجزه دی. په سبا باندې بیا دی راغی غار خواته، الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم چې آواز واورېدلو تشریف یې ورته راوړلو، حسب معمول پی یې ورکړلې. نبی علیہ السلام ورته فرمای هلک فی الاسلام حاجه، ته اسلام قبلوي، زه تا ته د اسلام دعوت درکوم. کله دې شپنکي دې چرواهه چې وکتل چې دا مخ خو د دروغجن سړي نشي کېدی او دا ما یو داسې دین طرف تر غواړي، یقینا په دې کې به خیر وي. ما خو مخکې په دې مکې ځمکه باندې دا ګډې او بیزې سره ولې خو چېرته داسې خوراک یې نه ده کړی، نه چېرته ځناور داسې ساربه شوي دي چې نن دویمه ورځ دی او دا زما ځناور ځي او په ترقۍ باندې روان دي. بهرحال ما عزتمندو ورته وایي بلکل زه اسلام قبلوم، ته ما ته کلمه ووایم. کلمه یې ووې، نبی علیہ السلام غلامۍ ته رادن نشو، اوس دی ډېر په شوق سره ځي راځي، په ده باندې شپه نه سبا کېږي چې بیا به سبا زه څنګه هغه تورې سترګې وینم او څنګه به د ده خبرې وي، څنګه به د ده گفتار وي، څنګه به د ده خندا وي، څنګه به دا مبارک دا ښایسته زلفې وي. به ټوله شپه به په دې سوچونو فکرونو کې په دې شپنکي باندې تېره شوه. ما عزتمندو درېیمه ورځ هم ملاقات نصیب شو، خو هغې نه بعده امتحان شروع شو. عشق امتحان اخلي، حقیقي عشق امتحان وي. یوه ورځ ما عزتمندو دغه نوجوان راغی او یو بت په مخ باندې توکې واچولې، وی څوک چې خپل ځان نه توکې نشي صفا کولی هغه به د نورو څه حاجت روی وکړي. دې څه کافرانو وکتلو، په دې ورځو کې خو ظلم و ستم و مسلمانو باندې، او د دا ټکي وکړو چې زه یوازې نه یم، ما سره نور هم ملګري شته. ما عزتمندو دا کس د عبدالله بن جدعان غلامو، ابو جهل لعین وکتلو چې د خو زمون نعوذ بالله من ذلک په خدای باندې توکې واچولې او هغه د پسې شو.
چې د پسې شو معلومات یې وکړو چې دا د چا غلام دی څه کوي څه نه کوي دا خو داسې بیزې سره وی قتل چې په مکه مکرمه کې خو د بل چا بیزې څاروي دومره څاربه نه دي دا ولې داسې څاربه دي نو چا ورته ووی چې دی وایي چې څومره ورځ دی چې د غار خوا ته زه د خپل څاروي سره ومه دې له وجې نه زما څاروي چې دي څاربه شوي دي وی بس دا د نعوذ بالله من ذلک د محمد جادو کېدی شي بل څه نشي کېدی او دی د هغه په خبرو کې راغلی دی فورا عبدالله بن جدعان ته ورغی او ورته وایي ستا غلام بې لارې شوی دی زمونږ د خدایانو بې ادبي کوي ته وګوره زمونږ په خدای باندې توکې واچولې او دا خبرې وکړلې او د محمد نعوذ بالله من ذلک جادوګر ساحر په خبرو کې راغلی دی هغه هم کافر و مسلمان نو بهرحال ظلم هغه نو پې کړی هغه ورته وی دا نن نه د ستا او امیه بن خلف د تاسو دوه وشو دا د امیه او ابو جهل د تاسو شو دا چې تاسو څه ورسره کوئ ما عزتمندو امتحان شروع شو څه عجیبه امتحان دې غلام ته به پړی ور واچولو په لارو کوڅو کې به راکاږلو او دې مکې مکرمې په سخته ګرمۍ کې چې ما عزتمندو خپه پې ایښودل مشکل شي بغیر د کمیس دا نوجوان به په دې شګو کې راکاږلو ماشومان به ورپسې کړي په کاڼو ویشتلو غټې غټې تیږې پرېږدوه ګرمې ګرمې شګې پرېږدوه خو ما عزتمندو دوی دا سوچ و چې آیا دا کس دومره سختی برداشت کوي ولې کېدی شي واوړي خدا حقیقی عشق نہ نو خبر اعلیٰ حضرت فرمائی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ما عزت مندو نوجوان لخبل خبر نوانه وړېدلو خدا ستړي شول یوه ورځ الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم تیریږي سګوري چې عاشق لازار چه دی عاشق لاسانی د ټولو عاشقانو د ټولو غلامانو سردار ما عزتمندو چې په دې سخت تکلیف کې وکتلو محبوب چې کله خپل زګي ته راغی وی اے کاش کدا زما غلام څوک آزاد کی له دې تکلیف نه ډېر زیات ظلم پې باندې کېږي ما عزتمندو د محبوب خواهش حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې واورېدو فوراً پاسېدلو او په یو ښه درانه قیمت سره دا غلام ته واخیستلو او ورته وایي زما محبوب دا خوښه ده چې ته آزاد شې ورځه ته اوس ما الله دې پاره آزاد کړلی دا څوک دا دومره تکلیفونه برداشت کوونکی او د عشق اعلی معیار ته رسېدونکی دا ما عزتمندو د ټولو مؤذنینو سردار مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کله بچ دی راتلو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوی سیدنا بلال سید مانا کی سردار زمونږ سردار بلال او ولی بیانوي یو ځل الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم تشریف فرماو صالح علیہ السلام ذکر کے دو اللہ محبوب فرمائی حضرت صالح علیہ السلام با پخبل اوخ باندې را روان ہوئی صحابہ عرض کی قربان تاسو با پخبل اوخ باندې تشریف فرمایو اللہ محبوب فرمائی نا زبا پا براک باندې سوریما او زما پا اوخ باندې با ما پس زما بلال رستو را روان ہوئی اللہ محبوب فرمائی وی بلال آغا یو انسان دے انبیاء علیہم السلام او شہداء و نباد اولنا جنتی لباس چاہتا اور غستل کی گیا غبی بلال دے حضرت بلال خپل نوم بلال او لقب مؤذن رسول دے او نبی علیہ السلام دتا لقب ورکڑا ہے دتا دے ټولو مؤذنینو سردار ورته ویلی نبی علیہ السلام سید المؤذنین لقب دتا ورکړی دی زمونږه په معاشره کې دا یوه غلطه خبر خوره شوې ده خلک چې د حلیه بیانوي نو وایي شونډې تورې وې غټې وې رنګ تور و یو حیبتناک صورت بیانوي ګوره دا د حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ بے ادبی کوي
څومره کتابونه چې اوچتوئ د ده تاریخ وګورئ، د ده تاریخ کې دا لیکل شوي دي چې دی غنم رنګی و. زمونږ برې صغیر پاک و هند چې کوم خلک دي غنم رنګي، دقسې غنم رنګی او تک تور نه و. او دا خلک چې کومه حولیه بیانوي، نه نه نه، دا ګوره منګړت خبرې دي، دې خبرو پسې به نه ځئ. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ یو ورور هم و، هغه کتابونو ذکر کړی دی، نوم یې و خالد. نوم یې و خالد. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ داسې یو عظیم انسان چې یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د پسې کور ته ورغی. چې کور ته ورغی تپوس یې وکړو، بیبي یې وې قربانه خو کور کې نشته. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ښه. چې نبی علیه السلام روانېدو، بیبي یې ودرولو، وایي قربان حضرت بلال خو په کور کې بله خبر نه کوي چې راځي دی تاسو ذکر کوي، تاسو خو کینې لږ خدمت مو کومه. بلال چې کور ته رادننه شي وایي نن الله محبوب دا فرمایلی، نن الله محبوب دا فرمایلی، نن الله محبوب دا فرمایلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ الله محبوب فرمایي بلال چې ما متعلق څه وایي رښتیا وایي، ولې چې بلال هیڅ کله دروغ نشي ویلی، هیڅ کله دروغ نشي ویلی. دا بلال چې کله رور ته رشته غواړي، زمونږ رشتې خو نن سبا تر نوکریانو پورې دي، زمونږ رشتې نن سبا تر کور پورې دي. کور مو څنګه دی، کاروبار یې څنګه دی، نوکری یې څنګه دی، نور دا تپوس نه چې یاره د الګ کریکټر کردار څنګه دی، د مور او پلار نافرمان خو نه دی، تارک الصلات خو نه دی، نه 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 نه، بس چې نوکری وي. حضرت بلال رضی الله تعالی خپل رور خالد ته رشته وی، یو کور ته ورغه، رشته یې غوښتله. نو مونږ خلک چې ورشي څه وایو، دومره څه وینو خو مونږ نور پسې ورزیات کو. څنګه مونږ دومره پټي دي، مونږ دومره جایداد دی، فلانای زوی مې دا کار کوي، فلانای زوی مې دا کار کوي، او دا زوی مې ښه غټ تعلیم کوي، دا به هم ښه غټ نوکر شي. دقسې مونږ خپل تعارف کوو. او تقریبا مونږ 50% دروغ هم ورسره کو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ خپل تعارف څنګه ورته کوي؟ وی زه بلال، دا زما ورور خالد، زه هم غلام، دی هم غلام. الله په مونږ باندې فضل وکړو، الله مونږ له غلامۍ نه وباسلو، او په مونږ باندې غټ فضل دا وکړو چې مونږ د کفر په تیارو کې په جهل کې وو. الله رب کریم له دې کفر دې جهل نه الله رب کریم دې تیارو نه مونږ اسلام رڼا ته راوستو. دی زمونږ کردار دی، دی زمونږ جون دی. که تاسو زمونږ رشته خوښوئ خو زما ورور ته تاسو خپله بچی راکړئ، او که نه وي بیا هم الله دې تاسو نه راضي وګرځېږي. هغوی چې د ده دا رښتیا او د ده دا صفا کردار واورېدو، وایي ای بلال مونږ د ستاسو رشته خوښه دی. چې کله را روان شو ورور ورته وایي ای زما وروره داسې څوک وایي، ته لاړې خپل ماضي دور ته خپله غلامي ورته یادوې او د کفر دور ورته یادوي. داسې به دې ورته وی چې مونږ نبی علیه السلام غلامان یو، او مونږ دومره دومره غزواتو کې شرکت کړی دی، او مونږ د نبی علیه السلام خدمت کوو، د اسلام زمونږ د خدماتو صفات به دې ورته بیانول. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ای زما وروره سچ حقیقت و حقیقت مې ورته بیان کړو، ولې ته غلام نه وې؟ وایي وما. وایي ته د کفر په ته د جهل په تیارو کې نه وې، ته د کفر په تیارو کې نه وې. وایي وما. خو دا حقیقت ما ورته بیان کړو، او د دې حقیقت په برکت سره الله تا ته رشته در نصیب کړ. ما عزتمندو هغوی و داسې پاک ژوندو، هغوی و پاکه داسې زندگی وه. یو زمونږ مسلمان دی، مونږ کمې خواته روان یو. مونږ اسلام صرف تر خلو پورې محدود کړو، مونږ اسلام صرف تر کتابونو پورې محدود کړو، مونږ اسلام صرف او صرف محدود کړو تر یو ضرورت پورې. بس دې لجاته نن مونږ مسلمان چې دی ځای په ځای باندې ټوټې کېږي. نن مونږ مسلمان چې دی په هر سړی مال هم ډیر دی، جایداد هم ډیر دی، روپۍ ښې ډېرې دي، هر څه ډېر دي، خو دې باوجوده سکون نشته دی، اطمینان نشته دی، اطمینان قلب نشته دی، هر سړی خفه دی. ولې خفه دی؟ ځکه چې مونږ اسلام چې کوم حقیقت دی هغه حقیقت مونږه پرېښودی دی. یو سړی رشوت خوري، یو سړی رشوت علي، یو سړی رشوت ورکوي چې ته ورته وایې سبا سلام نه تر باندې اچوي. یو سړی دی مونځ اودس نه کوي،
په غټې ګناه کې مبتلا دی چې تو چې یاره داسې مه کوه 2 ورځې به د سره میلاو شي 3 ورځې 3مه ورځ سره میلاویږي هم نه یاد وساتئ ما عزت مندو مختصر وخت دپاره مونږ د دنیا ته راغلي هغه یو خلکو چې نن هم په دنیا باندې نوم یادېږي نن هم خلک محبت ور سره کوي ستا او ما څه رشته دی ور سره 1400 سال تیر شول خو نن چې ته نوم هلې پې باندې خوشحالېږي چې زه نوم علم پې باندې خوشحالېږم تا هم محبت دی ورسره ما هم محبت دی ورسره وجه څه دی وجه دا دی چې دې خلکو اسلام سره محبت کړی دی د عربو په ځمکه باندې خو ابوجهل هم تیر شوی دی امیت هم تیر شوی دی عتبه هم تیر شوی شیبه هم تیر شوی ولید هم تیر شوی خو د هغوی نوم څوک نه علي خو یو غلام چې غلام ابن غلام خاندانی غلام خو حضرت عمر رضی الله تعالی چې 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت یوازې کوي هغه انسان چې کله راضي دی ورته پاسي وایي سیدنا بلال تشریف راوړلو ولې حقیقی اسلام سره محبت کړه حقیقی اسلام سره مینا محبت مونږ ته کول پکار دي ما عزت مندو قدر مندو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره داسې مینا هر وخت نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر یو څو د شمار مسلمانان چې په دې وخت کې ایمان راوړلو او ټول عمر نبی علیہ السلام خدمت وکړو حتی کې 20 هجری کې د هجرت په شلم کال باندې دنیا نه پرده فرمایله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه پرده وکړه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې څنګه نور صحابه کرامو باندې قیامت شانته قیامت شو دکه سے حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ تا بالکل دا علاقه بدل شو بالکل خوند ورک شو کله یوې کوسې باندې ځه کله بلې کوسې باندې ځه نه په موس کې سکون ملاویږي نه دینه علاوه ملاویږي ټوله شپه نبی علیہ السلام متعلق سوچونه فکرونه کوه اخر لاچاره شو مدینه یې پرېښوه لاړو شام ته شام کې پوره یو کال تیر کړو هر شپه حضرت بلال رضی الله تعالی کله د نبی علیہ السلام گفتار متعلق سوچ کوي کله نبی علیہ السلام خاندان متعلق سوچ کوي کله د نبی علیہ السلام هغه غزوات متعلق سوچ کوي کله بچ حضرت بلال او د سور کول هغه سوچونه کوي او دا سوچونه فکرونه پسترګو کې علي او پزړه کې اګدوي او په دې سره ودشي یو شپه سر سترګې پټې شوې زړه سترګې کولاو شوې الله محبوب په خوب کې تشریف راوړو مدینه سردار صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای اے بلال دا څنګه جفا ده دا څنګه بے وفایی ده چې مدینه منوره دې را پرې خو ته په شام کې آباد شوې ما عزت مندو هغه والضحا چهره مبارکه ستا او ما چاته په خوب کې ورشو کنه نو مونږ نه یو خبر یار نن مې بیګه په خوب لیدلې نبی علیہ السلام فرمای زچ چاته په خوب کې ورزم په خپل اراده سره ورزم او فرمای من رآنی فی المنام فقد رأى الحق چا زو قتلم د حق باندې زو قتلم ولې چې شیطان زما په صورت چاته نشی راتلای او فرمای من رآنی فی المنام فقد سيرانی فی اليقظه فرمای چا په خوب ولیدم ان قریب مې په ویخه هم زیارت وکي سبحان الله مشکات شریف حدیث ته فرمای چا په خوب ولیدم ان قریب مې په ویخه هم زیارت کوي او فرمای چاته چې زورزم ز په خپل اراده باندې ورزم الله محبوب په خوب کې تشریف راوړو بلال مل جفا دومره بے وفای چې مونږ د پری خو ته دل تراغه ما عزت مند تور شپه د خوب نه را پاسې د تهجد نفل وکړ فورا خپل اوخه تیار کړه او له شام نه مدینه منوره په طرف باندې روان شو چرا روان شو نه زنګل ته ګوري نه بیابان ته ګوري نه دهشت شته نه دا خبر دی چې څوک په دې لوټ کی څوک په اوخه نه بس پسترګو باندې مدینه منوره پټه دی چې مدینه منوره ته راورسېدو کله یوې حجرې ته دننه کېږه کله بلې حجرې ته دننه کېږه کله بلې حجرې تپوس کې الله محبوب چیرته دی جنت البقیع ته هم لاړلو د مدینه منوره په ځنګل کې هم کتلو چا ورته بلال ولې ته خبر نه الله محبوب خو یو کالو شو دنیا نه پرده فرمایله به راوستو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم روزه اطهر خواته حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دا خاور رخلی په خپل مخ مبارک باندې شیندي وای الله محبوب ته لمونږ نه لاړې مونږ د چاته پریخو دس یو محبت دس یو کیفیت دس یو د مینې انداز الله اکبر
ما عزت مندو صحابه خبر شول، مدینه خلق خبر شول، زنانه خبر شوي، ماشومان خبر شول، ټول د مدینه خلق خبر شو چې عاشق رسول حضرت بلال تشریف راوړلو. ولی الله محبوب فرمائی شعب الایمان حدیث شریف تے فرمائی ہر سڑے با میدان محشر ترازی، فرمائی ہر سڑے برا روانوی، فرمائی چه زما بلال میدان محشر تراخ کارشی پخلا باندے بے اذان وی. سبحان اللہ. اور فرمائی دا سے اذان بے پخلا باندے وی چه بلال میدان محشر ترازی انبیاء علیہم السلام بہم دے پا اذان باندے رشک کوی. وہ بیچ یا اللہ دا سنگ آواز دے، دا سنگ آواز دے. اللہ اکبر. دا کم یو مقام دے ما عزت مندو دے اذان او دا حضور دا مین لجہتا. اذانونو غڑیر خلق ہے، خدا دا عشق اذانو، دا دا محبت اذان. اللہ محبوب فرمائی میدان محشر تہم بلال چرازی دے دا پخلبان دے با اذان وی او ټول خلق پا دا بلال اذان جواب ورکوی. معلومہ شوا چا آواز بصدا سے آواز وی چا عالم محشر کل جہان خلق تب ورس. بہرحال خلق را غون شل، وی بلال حازانو کا یو کال تیر شو ستا آواز مون دے اور دل ہے، ستا آواز پسے خفیو آزانو کا بلال. بلال وی اے خلق کم آزان بچ ما دا مدینہ سردار پا زمانہ کی کولو آغا طاقت و زما پزڑکی نشتا دے. خلق پوشو چا دا اہل بیت و سرڈی رضیات امین لری. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پس راوست. اگا یہ ورطا مخ یکڑو، اگا ورطا بلال آزانو کا وی زما زڑا کے طاقت نشتا خودی روزہ کہ چھ اللہ محبوب تشریف فرما دے اگا برانا خفشی چھ زمان مسو خبر دے اون منلا ستاسو لجہا تبز آزانو کم. ما عزت مندو تاریخ خو گورے حضرت بلال ودرے دو پا آزان خانہ کے او لخلین الفاظ باسی اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمائی پا مکہ مکہ پا مدینہ منورہ کی چو سمر مرغانو لزنگل نرا اوتل او مسجد نبوی شریف پا طرف باندرالا پا ہوا گرزی چھ بلال تشریف را وڑا ہے چکل اشہد اللہ الہ الا اللہ وے معشومانان میندو تغیگے ورکڑے وی اے زمان میندو اے زمونگا میندو بلال خوراغ اللہ محبوب بکل تشریف را وڑی. تو سوچو کچھو قیامت رضوی سا کیفیت پوی چھ بلال رادن نکی گیا و بیا اللہ محبوب رادن نکی گیا سا کیفیت پوی. اعلیٰ حضرت فرمائی بزم محشر کا فقط یہی مقصد ہے اے محبوب کے تیری شان دکھائی جانے والی ہے. فرمائی تا قیامت بزم چدے محفل چدے اللہ فقط اخود دے دے پارا دے چھ خلقو تا اے محبوب دے تا شانو خائی اللہ چھ تا شان ورتاو خائی. نما عزت مندو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل اشہد ان محمد رسول اللہ پا خلبان دے اوے ٹولو خلقو وجڑل. خما عزت مندو چھ دویم زلوے خپل نظر اوچت کڑو بمبر رسول باندے اللہ محبوب اور تخکارانو شو را پرے وطلو را پرے وطلو بے ہوش شو چھ پا ہوش پاندے را گئے خلقو توائی ما تا اجازت را کہ زما جن دلتا گراندے. القصہ مختصر چکل دا مرگ وقت را گئے بستر مرگ باندے پروت تے زان سر خان دی لگیا دے او شکر ادا کئے خزا ورتوائی اے بلال زد ستا جدائی کے لغڑے گما تا زلقدن دے تبل دنیا نہ لاڑ شے تب ما چاہتا پریگ دیا تا لگیا اے خان دے پدے وقت کے. بلال وی اے زما خزے زما سینہ سورے دے زما زڑ سورے دے چاپا عشق کے چھ زب تاب ایما چاپا عشق کے چھ زد دومرا وقت میں تیر کڑو محبوب بسے میں لس کالا جدائی برداشت کرا. اے زما بی بی نن بنزدے زپ قبر کے دخپل محبوب دیدار باندے سترگے مڑے کما زخپل محبوب تروانی اما ما تب اغا خوگو سترگو دیدار کی گی زکا خوشحال ایما. اللہ دے دا عشق پسد کے باندے مونگتا ہم عشق حقیقی نصیب کی. رب کریم دل مونگ نہم راضی و گرزے گی. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. کریم سموارد البیان پدے باندے عمل توفیق نصیب کے. مولا دا حقیقی عاشق مونگ تہم منا محبت نصیب کے. اے مولا دے عشق پسد کے مونگ